الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نظمکه د اسمان دا پیدائش نمخکه الله پاک هوا او اوبه پیدا کړلې او د هوا په شا باندې دا اوبه برقرار کړلې او د دې نه پورته بیت الله نو خود بیت الله یو نقشه او ماډل شانته الله په دغه ځای کې خود او فرشتو ته حکم کوي دې کې عبادت شروع کړي 2000 کال په دغه ځای فرشتو عبادت وکړو دا غې نه پس بیا د اوبو باندې حرکت راغی او خوځېدلې او زګونه پرې راغلل او دغه زګ راټینګ شو نو خاص د بیت الله ځمکه ته جوړه شوله ورپسې نوره ځمکه هم جوړه شوله نو د ځمکې د پیدایش نه په دغه ځای د بیت الله ماډل کې ښودل دا اشاره و دې ته چې رستو په دې ځای به د بیت الله آبادي کېږي ځمکه پیدا نه وه خو د الله په علم کې د غځای مقرر او خاص و په هغې باندې فرشتو عبادت وکړو بیا ځمکه پیدا شوله نو په دغه ځای فرشتو د بیت الله آبادي کړې ده د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې په دې ځمکه باندې د فرشتو په ذریعه باندې د بیت الله آبادي شوې ده او دغه آبادی د سور یاقوت نه جوړه وه او دغه یاقوت لکه د شیشې صفا و پورې را پورې دې رڼا تله نظر ته راته بیا د زمانې په تېرېدو باندې د فرشتو د لاس د بیت الله آبادي ونړېدله ختمه شوله ډېره زمانه دا ځای خالی پروت و بیا چې کله آدم علیه السلام الله پیدا که جنت ته بوته د جنت نه واپس دنیا ته راولېږه نو بیا هم څه زمانه پس الله پاک آدم علیه السلام ته حکم وکړ زما کور جوړ که نو په دغه ځای باندې آدم علیه السلام د بیت الله آبادي کړې ده اوس دغه مقام چې په کم باندې د بیت الله آبادي شوې ده د الله په نظر کې دا ډېر زیات قابل احترام دی د بیت الله ځمکه ډېره قدرمنه عزتمنه ځمکه ده ځکه پې بیت الله په دغه ځمکه باندې جوړ کړی دی اوس دې بیت ته الله ډېر لوی عزت ورکړی دی بیت الله ته عزت ورکړی شوی دی
نو د آدم علیه السلام نه مخکې فرشتو د دغه بیت طواف کو د بیت الله طواف د آدم علیه السلام نه مخکې فرشتو کړی دی او آدم علیه السلام چې پیدا شوی دی نو د آدم علیه السلام نه رسو تمامو پیغمبرانو د دغه بیت طوافونه کړي دي د بیت الله طوافونه ټولو پیغمبرانو کړي هر پیغمبر خپل خپل زمانه کې بیت الله ته براته طوافونه به کول او د بیت الله د دې طوافونو نوم حج مخکې به پکې افعالو کې کمیو او زمونږ د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې دا ټول اوس چې کوم افعال دي نو دا د الله په حکم پیغمبر علیه السلام کړي دي او هره زمانه کې دا حج وو نو حج او بیت الله دواړه قدرمن عزتمن دي نو اوس دې دپاره الله وخت مقرر کړی دی نو دا د لوی اختر میاشت دا د حج میاشت ده نو ځکه ورته ذی الحجه دا د حج میاشت ده ذی الحجه ذوالحجه دا د حج میاشت ده نو دې میاشتې ته الله احترام ورکه بیت الله تم احترام او د بیت الله د وخت احترام ورکړي د میاشت ته ذی الحجه وایي د حج سیزن د ورکوټي اختر د میاشت نه شروع کیږي شوال د ورکوټي اختر میاشت نو د شوال نه که څوک د حج نیت کوي نو کولی شي موده ډېره ده شوال او ذیقعده او بیا تقریبا نیمه ذی الحجه دا دوه نیمې میاشت چې که څوک پابندي د احرام کولی شي نو د حج نیت د شوال نه شروع کیږي دا ډېره اوږده زمانه ده نو د حج د احرام پابندي ګرانه ده بیا حج الله پاک درې قسمه جوړ کړی دی یو ته حج افراد وایي چې هغه صرف حج د عمره ورسره نشته دی او دویم ته حج تمتع وی تمتع دا چې د شوال نه ذی الحجې پورې دې ته سیزن د حج وی په دې کې به د عمرې احرام وتړې عمره به وکړي او د عمرې افعال پوره شي نو سر به اخره خپلې جامې به واغوندې او بیا اتم ذی الحجې سره به بیا د حج احرام دوباره وتړې د منځ منځ کې د فایده حاصله کړي نو دې ته تمتع وایي حج تمتع او دریم قسم حج دا دی چې د حج او د عمرې برغ نیت وکړي په یو نیت باندې دا دوه احرام دي شو نو اول به عمره وکړي طواف د بیت الله وپسې صفا مروه په منځ کې سعی وجه کوي دا عمره شوله دې نه پس بیا یو طواف بل کېږي هغې ته وایي طواف قدوم طواف قدوم او بیا به د احرام نه ځان وباسې نه حالت احرام کې سر بخری نه نوکونه ویښته وغیره هېڅ به هم نه اخلي د احرام پابندي به وي نو بیا چې اتم ذی الحجه باندې منا ته لاړ شي او عرفات ته لاړ شي مزدلفې ته اتم نهم لسم یولسم دولسمه پورې د حج افعال پوره شو نو حج او عمره دواړه برغ وشو او د اختر په لومبنۍ ورځ باندې به جمرات اولی ورپسې به بیا قربانی وکړي او د قربانۍ نه پس به بیا سر اخری نو د حج او د عمرې د دواړو احرامونه ووتلي ورپسې بیا طواف زیارت به وکړي نو دا درې قسمه حج دی نو دا میاشت ذی الحجه دا د حج میاشت ده حج چې دی نو دا اتم نهم لسم یولسم دولسم ذی الحجه باندې کیږي دا مخکې وروسته د دې دپاره د تیارۍ اوقات دي اوس دا دومره قابل احترام
چې په دې باندې الله قسم کړی دی والفجر ولیال عشر او دا لس شپې روز په خپل ورسره داخله ده نو دا لس شپې او دا لس ورځې ډېر زیات قابل احترام دي په دې شپو ورځو کې چې کوم عبادت کوي نو د باقي مانده کال د ټولو ورځو نه د دې ورځو عبادت الله ته ډېر زیات محبوب دی او په دې باندې ډېر لوی اجر او ثواب ورکوي لسمه ورځ د اختر د پاغې روژه جایز نه ده او دا مخکې 9 ورځې چې دي نو په دې روژه مستحب ده نو چې د ذوالحجې میاشت راوختله نو د اول تاریخ نه تر 9 تاریخ پورې روژه ونیسه نو د هرې روژې به د یو کال د روژو عمره ثواب د یو کال د عبادت عمره ثواب به درکوي د یوې ورځې په روژه باندې به د کال ثواب کیږي او په دې شپو کې چې عبادت کوي نو دا به د لیلة القدر عمره ثواب کیږي دا 9 شپې دي په دې کې چې د شپې عبادت کوي نو لیلة القدر او لیلة القدر خیر من 1000 شهر زرو میاشتونه چې 3 کال او 4 میاشتې عبادت کوي نو دې شپو کې د یوې شپې دومره اجر او ثواب دی نو د ورځې روژه د کال د عبادت ثواب او د شپې عبادت د لیلة القدر عمره ثواب دا د دې 8 ورځو او دا 9مه چې عرفه ورته وایي د دې یوه روژه چې ونیسئ نو د دې د 2 کالو د ګناهونو د معافۍ اعلان شوی دی د تیر شوي کال ګناه که دې کړې ده هغه هم در بخلې او د راتلونکي کال د ګناه هم بخنه شوې ده تیر شوي کال کې به دې کړي وي هغه ګناه الله معاف کړله وی بخلې او راتلونکي کال کې به د ګناه نه الله بچ کی د سره ګناه به ونه کې نو دغه هم د بخنې یو صورت شو چې د ګناهونو نه الله پاک بچ کړلې نو دا 9 ورځې او شپې مسلسل د شپې او د ورځې د عباداتو ثوابونه ډېر زیات دي د نور کال د عباداتو نه اجر او ثواب زیات دی دا جهاد یو ډېر لوی ښکلی عمل دی نو صحابه کرام وایي چې د دې ورځو د عبادت دا به د جهاد نه هم افضلي او د جهاد نه هم افضل دی البته یو مجاهد جهاد للاړ خپل اسور سره دی او دی جهاد کوي نو دی هم شهید شو او اسم پاغه جنگ کې مړ شو مال جان دواړه لاړل د دې بنده اجر زیات دی د نور دې ته رسینا د دې شپو ورځو کې هره نیکي قبلیږي الله ته محبوبه ده څه عبادت به پکې وکړي د شپې عبادت وکړه نفل منځونه کوه تلاوت کوه نور ذکرونه کوه د ورځې روژه ونیسه او تلاوت هم ډېر ښکلی دی دا هم ذکر دی قرآن تلاوت دا هم په ذکر کې راځي انا نحن نزلنا الذکر ذکر نه مراد قرآن دی الله وی موږ ذکر نازل کړی دی نو قرآن تلاوت هم پکې ډېر وکړه او بل سبحان الله سبحان الله دې ته وایي تسبیح او الحمدلله الحمدلله دا هم ډېر وایه او لا اله الا الله دې ته تهلیل وی لا اله الا الله وایه او الله اکبر دا هم ډېر وایه نو د دې پکې هم ډېر لوی اجر او ثواب دی او دارنګې مالی صدقات پکې هم وکړه وظیفو ته هر څوک خوشحالیږي دا لږې اساني د تاوان پکې نشته خو لږ مالی صدقه هم پکې وکړه چې چاله الله وس ورکړي وي نو دې د مالی صدقه پکې هم کوي
او مالی صدقه چې ده نو دې کې به الله ډېر لوی خیر برکت آینده درله درکړي. او په خدای ازمیښت مه کوه، امتحان مه کوه. 10 روپۍ مې ورکړه سل خو یې راله را نه کړلې، نو ته په خدای امتحان کې دا مه کوه. امام شافعي صاحب زمانه کې یو بزرګ دی، د هغه خیوه نوم دی، خیوه. او د بادشاه د طرف نه اغلا د سرو زرو روپۍ 80 دیناره دا وظیفه مقرر وه. نو دا صاحب به چې دربار ته لاړه او د دفتر نه به دته 80 دیناره میلو شو، نو دی چې به کور ته واپس راته نو 1 دینار به هم نه وی په لاره باندې تقسیم کړله. 80 دیناره د سرو زرو په لاره به هغه تقسیم کور ته به تش تور راغی. او چې کور ته به راغی د تولی پلو به یې واړو، هلته به نورې 80 دیناره پراتو. قدرتي الله به وله نورې ورکړلې. د بادشاه وظیفه په لاره ختمه شوه. او کور ته چې راغی نو چې پلو به یې واړو نو لاندې به پکې 80 دیناره نور پراتو. نو د ده ضرورت کې کمی نه دی راغلی، خو ده په اخلاص صدقه وکړله. اوس د ده د تر زوی دی، هغه ته حکومت 80 دیناره ورکړل. او چې راته کور ته نو په لاره تقسیم که کور ته راغی پلو یې واړو هېڅ شی هم نه. نو دی بل بزرګ ته وایي چې وروره ته خو 80 دیناره والې او هغه په لاره تقسیم کور ته راشي نو کور نورې پرتې، ما خو په لاره تقسیم که ما سره خو هېڅ هم رانلله. هغه ورته زه په الله یقین سره صدقه کوم او ته په الله تجربې کولو سره صدقه کوې، تجربې وله الله نه ورکوي. نو ته تجربه مه کوه او د الله په نوم صدقه دیش په ورځو کې وکړه بې تجربې په اخلاص، ته به ووینې چې تا ته به د دې نه ډېرې الله درکوي. و تجربه په خدای مه کوه چې ما خو ورکړو ما له خو یې را نه کړلې. نو خپل رشته دار دې وګوره څوک پکې کمزوري شته، هغې کمزوري سره لږ تعاون امداد وکړه. رشته دارو کې ګاونډ کې لږ نظر ولګوه چې څوک داسې بنده شته چې د هغه ضروریات نه پوره کېږي، نو دې ګاونډي سره لږ اخلاص وکړه. پخوا به د ګاونډیانو خلکو تپوس کو او ګاونډي کره به هر څه و، خو بل ګاونډي به ورکره رالیږل او دوی به هم یو بل کره لیږل. دواړو ګاونډیانو به یو بل کره ورکړه راکړه کوله. نو پخوانو مشرانو په رزق کې برکت و. اوس ګاونډي د ګاونډي نه خبرېږي. نو لږ شانتې د ګاونډ نه هم ځان خبروه. دا نه خبرېدل نه د کافرو خلکو طریقې دي. د کافرو په ملکونو کې ګاونډي د ګاونډي نه خبر هم نه دی چې زما د ګاونډ کې څوک اوسېږي، پته هم ورته نه لګي. او د ګاونډي د مرګ هم چاته پته لګي نه، ځکه یو بل تپوس پوښتنه نشته دی. البته کله د مړي پته ولګېږي بل ورپسې راغلی دی او ده نه دی داخل کړی، 13 شوله میاشت. بله میاشت کې کنیکشن کټ کولو له چې څوک راشي چې وګورې سړی مړ پروت دی، نو بل والا راشي نو هغه وایي دا سړی مړ دی، څوک ته خبر هم نه شو. کور کې مړ پروت دی نو سخام شو، څوک ته خبر هم نه شو. نو دغه د کافرو طریقه ده. مسلمان د مسلمان تپوس به کوي. دا جومات ته چې خلک راځي او په جمع مونځ کوي، دې کې یو حکمت دا هم دی چې دا جومات ته ټول راځي یو بل ویني، د روغ جوړ نه دوی خبرېږي. او کم بنده چې جومات ته رانشي نو بل ملګري وایي چې فلانې خو به راته نن نه دی راغلی، سهار هم رانغی، ماسپښین هم رانغی، هغه ناجوړه دی. نو بیا وله تپوس پوښتنې له ورشي. نو دا په جمع مونځ دی کې دغه حکمت هم دی چې مسلمان دی د بل مسلمان د حال نه ځان خبر کی. نو ذکر فکر به هم کوئ، عبادت به هم کوئ، خو د خپل خپلوانو د ګاونډیانو د غریبانانو خیال ساتئ. خصوصا د لس په ورځو کې چې د ګاونډي او د رشته دار د خیال وساته او تاسو ښېګړه احسان ورسره وکړو. امید دی چې د دې دونه بدل به درکړي د دې لسو شپو عوض چې هغې باندې ټول کال آینده ستا به ښه ډېره ګزاره روانه وي.
او قربانیم دې سره د لسو شپو ورځو سره تړلې ده چې د اختر د ذوالحجې لسم تاریخ دا د اختر ورځ ده، نو دې کې قرباني ده. نو صاحب نصاب بنده خو به قرباني کوي، او چې کم صاحب نصاب نه دی او گزارې والا دی، دی غریب دی، او قدم د شوق سره قرباني وکړم دا هم ډېره بهتره ده، ځکه چې په دې ورځو کې کوم عبادت کېږي نو دا راتلونکي کاله پورې دا موقع بیا نه میلاویږي. او چاله چې الله ډېر وس ورکړی دی نو ځان له خو قرباني کوي، خو خپل پلار له خپل مور له چې هغوی وفات دی نشته دی، اوس هغوی تا ته محتاج دی ستا دعاګانو ته. نو که خدای وس درکړی وي نو یو ویسه چې ځان له کوې نو یو ویسه مور پلار له مو که، او د دغه ایسې ستا اختیار دی چې څنګه استعمالې، په خپله خورې بل له ورکې، تا ته اجازت دی دغه وکړه، ستا هم ثواب کېږي او د مور پلار به دی هم ورسره اجر او ثواب وشي. او چې کم بنده له الله وس ورکړي وي او دی قرباني نه کوي نو پیغمبر علیه السلام خفه کېږي، وایي زموږ عیدګاه ته دی نه راځي چې الله وس ورکړی دی او دی قرباني نه کوي. د ذوالحجې میاشت چې راوخیږي نو نکونه او ویښته مه اخله، حدیث مبارک کې نکونه او ویښته مه اخله. که څوک قربانۍ اراده لري نکونه ویښته دې نه اخلي. اوس په دې تاله به څه اجر درکېږي؟ نو په دې شپو ورځو کې منا، عرفات، مزدلفه د دنیا د حاجیان راغلي دي، هغوی حالت احرام کې دي، او حالت احرام کې په هغوی پابندي ده، هغوی نکونه نه اخلي، ویښته نه اخلي. ته په خپل وطن کې او ته د هغې میدان د حاجیانو نقل کې د هغوی مشابهت کې ځان د هغوی سره یو شان که، هغوی نکونه نالیزم نکونه نعلمه. نو په دغه میدان کې چې دا لکونه روپۍ یې لګولې دي او محنت مشقت برداشت کوي، هغې له به الله څونه اجر او ثواب ورکوي. ته په خپل کور کلي کې اقومره ثواب تاله دلته میلاویږي، صرف د هغوی په شانتې ځان دې جوړ که. من تشبه بقوم فهو منهم، څوک چې د چا په شانتې ځان جوړول غواړي هم د هغوی سره به حسابېږي. زموږ د خلک د انګریزانو په شانتې ځان جوړول غواړي. خدای دې مسلمانان پوه کړي چې د کافرو مشابهت نه کوي، لږ د حاجیانو مشابهت وکړه چې حاجي صاحب له کوم اجر او ثواب میلاویږي هغه به تا ته په خپل کور کلي کې میلو شي. دا خو د قربانۍ والو دپاره یو لوی غنیمت دی چې په خپل کور کلي کې ناست دی، او د منا او د عرفات او د مزدلفې د هغې حرکات او سکناتو د عباداتو ثواب په کور کې میلاویږي. قربانۍ والا سره د الله احسان او ښېګړه ده. او دا کم خلک چې غریبانان دي قرباني نه کوي، نه دوی غریبانان وایي موږ به څه وکړو، مالدار رور خو مې د اجیانو سره ځان یو ځای که او د حج عمره ثواب یې وشو. نو دې غریب ته مخه بند نه ده، دې غریب ته هم الله یو مخه کلو کړې ده. کم سړی چې قرباني کوي نو اختره پورې نکونه ویښته دې نه اخلي، نو دې د حاجیانو مشابه شو، د حاجیانو ثواب دته. دا غریب وایي زه د دې مالدار رور مشابهت کوم، دې نکونه نالیزم نکونه نعلم. نو دې غریب هم د اختر د ورځې پورې نکونه وانغشت، دا غریب هم په ثواب کې داسې شو لکه د حاجیانو په شانتې شو. نو غریب لم الله مقور کړی ده چې غریب یې خو لږ د خو خلکو مشابهت وکړه، نو چې د خو خلکو په شانتې ځان جوړی نو د خو خلکو سره به د الله یو ځای کوي. هم هر قسمه بنده چې وي او د نیکانو خلکو په سره دی مینه محبت وکړي او د نیکانو مشابهت ته اختیار کړي، نو نیکان خلک خو د الله دوستان دي، الله یې جنت ته بوځي او بې شماره نعمتونه ورکوي. نو چې ته د الله د دوستانو په شان ځان جوړی نو الله تا شړي نه چې دا خو مې دوست نه دی، نه وي زما دوستانو سره تم راځه،
نو دا غریب سړی دا کمزورې دی د اولیاء کرامو په صف کې شي او د اولیاء کرامو چې کوم قدر عزت د الله نظر کې دی د دې ساده ګل هم پکې دومره قدر عزت شروع کیږي. الله پاک دې په صحیح طریقه باندې دا تمام نیکو اعمال توفیق ټولو ته نصیب کړي او د نیکانو خلکو مرګرتیا په دنیا کې هم او په آخرت کې هم ټولو ته دې الله نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.